السلام علیکم او ور سره د ویډیو ګورو هغې نه بعد جواب دا کم اتڼ چې ته یادې د دې اتڼ ته ماته یو سنگل داسې فایده ښودلی شي چې د هغې ته فایده شته دی هغه ستا ژوند کامیابولی شي او بیا تا به نه وایي چې د دې سره امن راځي په هغې باندې ته ما پوهه کړې چې امن به څنګه راولي طارق پټان صاحب ستاسو چینل پرون ما کتلو چې په هغې کې چې زه لاندې راغلم نو ستاسو هغه ویډیوګانې وې چې په هغې اوسني کنټینټ ته راغلی د دې مطلب دا شولو چې تاسو چې په کومه طریقې سره تاسو د حالات ایکسپلین کوئ دا په ګهرترینې طریقې سره نه دي ځکه چې تاسو الریډي د کیمستري یا د فزیکس لیکچرر یې په دې ځای کې طارق پټان صاحب د مباح ایکسپلین کېدو کوشش کوي او وایي چې مباح هغه شی ته وایي په اسلام کې په شریعت کې چې نه واجب وي نه حرام وي مطلب کوي کې او کوي نه کې جایز او ناجایز خبره پکې نشته خو بیا پکې وایي چې اتن اتاو شي راتاو شي نو وایي دا اتن څه فایده ده ګوره طارق پټان صاحب تاسو یو شی ته په مادي نظر باندې مه ګورئ ګوره طارق پټان صاحب تاسو یو شی ته په مادي نظر باندې مه ګورئ مطلب صرف په فزیکل انګل باندې ورته مه ګورئ بلکې لږ په روحاني نظر باندې هم ورته ګورئ چې آیا د دې شیز ذهنیت سره د صرف مادي خبره نه بلکې روحاني شیزونو سره تعلق شته که نه اتڼ داسې نه دی چې ته وایي چې تو راتو شو دې څه فایده شته او که نه اتڼ زموږ د پښتون کلچر او ثقافت دی او دا په دنیا کې زموږ شناخت دی شو کوي دنیا ته زموږ د قوم ثقافت شو کوي زموږ کلچر شو کوي دا اتڼ د یکجهتۍ د یووالي یو نشان دی ته خو وایي اتڼ سره امن نه راځي ټیک ده چې د اتڼ سره امن نه راځي خو اتڼ د امن او د امنیت یو نشاني ده او ډېرو علماو په دې باندې فتوی دي چې اتڼ چې کوم دی دا جایز دی او په دې کې څه خبره نشته تاسو که وګورئ ډېرو مدرسو ته لاړ شي په هغې کې په مازدیګر ټیمونو کې زیات چې کم کیږي هغه اتڼ کیږي لہذا که تاسو په دې نظر تاسو دې ته ګورئ چې اتڼ څه فایده نشته او اتڼ تاو شوی او راتاو شوی دا اصل کې زموږ د کلچر بېزتي ده او دا زموږ کلچر ته ډېر په ټیټ نظر سره کتل دي ها اوس که انسان دې ته وګوري چې کلتور ثقافت اتڼ تاوشه راتاوشه نو که دا ټولو ته موږ تاسو وګورو فضلامین بای بلکې ټولو پښتنو ته وایم دا غلط کار دی د نن سبا دور کې دا غلط دي که ته ځان ته مسلمان وایې پښتون وروره موږ تاسو ځانو تاسو هم پښتانه وایو ښه نو موږ ته پکار ده چې د دې ایډوکیشن وکړو پروموټ یې نه کړو را روان اصل ته موږ دغه تاسو پروموټ نه کړو بلکې موږ تاسو ورته وایو چې اوس د دنیا چې کوم ریس روان دی د ترقۍ د ټکنالوژي دور دی د هغې دپاره پکار دی چې موږ تاسو نه په ډنګ نه په ډز باندې کار وکړو اول موږ تاسو کار وکړو په پوهه باندې چې موږ تاسو اول علم وکړو علم ایجوکیشن بار د ایجوکیشن خبره کېږي نو ایجوکیشن موږ حاصل کو هغې نه بعد به موږ په ډز باندې کار کوو خو اول علم ډېر ضروري دی په ډنګ باندې به بیا موږ کار نه کوو داسې وخت را روان دی چې دا مړه دا وخت فضل امین بھائی دا وخت چې کوم دا د کلتور د تویدو را تویدو نه دی داسې وخت را روان دی چې په دې کې دا خو د دنیا رواج د مړه چې طاقتوره ځي کمزوري چې کوم دی هغه خوري د دې دنیا نه لرې کوي هغه باندې یعنې چې هغه د خپل لاندې راولي هغې دپاره پکار دی چې مونږ تاسو علم وکړو علم نه بعد مونږ تاسو په ډز باندې په خپل قوت باندې کار وکړو ته اوس ماته فضل امین باید دا ووایه چې مونږ تاسو په ډز باندې نه په ډنګ باندې کار کړی دی نو چې په ډنګ مو کار کړی دی اوس ماته ته دا راته ووایه چې په تا به دا که تا په پوهه باندې کار کړی وای د ډېر وخت نه نو ته ماته دا ووایه چې دا د تیرا اپریشن به کېده په دویم ور به اپریشن کېده دا څنګه پاسبل ده خو پاسبل یې ځکه ده چې مونږ وایو چې نه په ډز نه په ډنګ باندې کار کول ښه دي لکه څنګه چې دا ویډیو چې کومه ده چې کله د یونیورسټۍ پروفیسر وغږېده چې کله د یونیورسټۍ پروفیسر اتڼ وکړ تاوشه راتاوشه نو هغې نه بعد دا د سوشل میډیا یوه سرخۍ جوړه شوه نو چې کله د سوشل میډیا یوه سرخۍ جوړه شوه هغې نه بعد خلکو چې کوم کمنټس بحث مباحثه شروع کړل نو ځینې علما وایي چې دا خو ګناه وکړه دا خو د اسلام نه لاړ شه چې کوم خلک دي هغه نو څوک د اسلام نه سره پې خرجوي او بل سایډ ته چې کوم خلک د دې اتڼ د دې کلتور ایډوکیسي کوي پروموټ کوي هغه وایي چې نه په ډز نه ډنګ ښه دی نو دلته کې که ته وګورې په دوه سره سایډونه باندې مونږ په کوم سایډ باندې روان یو اوس طارق پټان تا
فضل امین بھائی په ډېر عجیبه انداز باندې په ډېر ساده الفاظ کې په ډېر مزیدار الفاظ کې داسې الفاظ چې زه خو وایي چې بیا وایي سره داسې ټول الفاظ ټول پښتانه سره یو ځای د شي ډېر په عجیبه الفاظ کې درته ایکسپلین کړم چې کومو خلکو په کلتور باندې په ثقافت باندې په اتڼ باندې تا د اتڼ خبره وکړه دا یو ثقافت دی کلتور دی ها نو که په دې باندې ته وایې نو اوس د یورپ ممالک چې کوم دي هغه به سوالونه منتونه زارې به امریکا ته نه کولې د رشیا خلاف او دې ته پته لګي چې د رشیا یو ورځ به مونږه ژوندي تېروي ډایرکټلی خو یوکرین ورسره مخامخ دی خو انډایرکټلی خو یورپ ته پته لګي چې خیر خو زمونږه هم نشته دا خو پرېږده اوس عربي ممالک چې کوم دي د عرب ممالک عربي ملکونه چې کوم دي هغه یو اسرائیل ګوټي ته څه نشي ویلی چې اسرائیل ګوټي دومره دی دومره عرب په د دومره شریک عرب باندې چې 1 کروڑ آبادي نه ده هغه یو اسرائیل ګوټي ته څه نشي ویلی ولې چې اسرائیل په ځای د دې ډنګ په ځای په ډز باندې کار کړی دی او تا چې کوم عربیان دي هغه د ډز نه په ډنګ باندې کار کړی دی نو ته داسې مه کوه چې ته د اتڼ او د کلتور ایډوکیسي مه کوه پروموټ کوئ ما چې دا ښه دی یونیورسټي یو د علم هلته به ته پښتانه ته علم ورکوئ هغې به داسې ګایډینګ کوئ مقصد داسې ګایډنس به یې کوم داسې لیار به ورته وښایئ چې هغې نه پښتانه ته فایده ورسي په ځای د دې چې هغه داسې نه وي چې سره ډیوایډ شي نو فضل امین بھائی دلته کې تا بله خبره پکې وکړه چې دغه اتڼ چې کوم ده دغه جایز دی مړه ګوره که ته ګوره چې دا جایز ده بلکل جایز ده سره د ثبوته درته وایم جایز ده علما ګډېدلي دي د مدرسې طالب علمان چې هغه د مدرسې نه فارغېږي حالین جوړېږي هغې اتڼ کړی دی اتڼ جایز دی خو هلته خو چې میوزیک نه وي پکې پوینټ نمبر 1 میوزیک به نه وي خو د میوزیک حرام دی ته ښه ته پته لګي دویم نمبر کې هلته به جیناکې ښځې به نه وي ولاړې اوس چې کومه د کوم اتڼ تا طارق پټان ایکسپلین کړی دی کلتور چې تاسو اوس ټینګ نیولی دی دا زمونږ کلتور د ثقافت دی که دا مونږ نه کوو نو ختم یو بس دلته کې جیناکې ولاړې دي اټ مینز چې ته دا هغه قام ته دا پیغام ورکوې چې کوم یورپ او کوم عرب کم نظام سیستم خوښوي کم سیستم کې هغه خوښ دي هغه سیستم ته هم خوښ دی مونږ د دې خلاف نه یو اتڼ کوه تاویږه راتاویږه خو نه ایډوکیسي یې مه کوه پروموټ کوه یې مه او دا ټینګ منیسه لکه څنګه چې د افریقې ځینې افریقن ټرایبس چې کوم دي هغه داسې کوي چې کوم د آبا او اجداد کوم رسم رواج کپړې لباس تورې هغه سیستم اوس هلته کې چلیږي هغه تا ته ښه په ډیټیل باندې طریق پټان ایکسپلین کړي دي سره د ثبوته نو ته چې کله تنقید کوې د طریق پټان ویډیو پورا ګوره هغې نه بعد ښه په ډیټیل سره زه د تا لپاره تا ما په زړه کې ډېر ریسپیکټ دی تا لپاره خو زه داسې وایم چې کم څیز ګورې هغې ایډوکیسي مه کوه او داسې مه وایه چې دا زمونږ کلتور ته په ټیټ نظر باندې کتل دي مړه دا څنګه خبره ده تاسو خو مه وایه کم از کم طارق پټان ولې هلته کې داسې ویلي دي چې دا پښتانه چې کوم تاویږي راتاویږي دا ښه کار نه دی مړه تاویږه راتاویږه خو ځای خو ورته ګوره چېرته داسې نه وي چې ښځې ولاړې وي هلته کتاب ولې په دې یونیورسټي کې پښتانه به نه وي ښځې به هلته نه وي ولاړې اته یې پروفیسر یې په خپله انټرټینمنټ کوه مړه دی نه د څوک نه نیسي ما یو ریکویسټ دغه دی چې کله هم تنقید څوک هم تنقید کوي تنقید دپاره هم کم یو پښتانه مړه چې څوک هم دي چې کله ته تنقید کوي چې دلیل سره یې کوه چې دلیل وي تا سره د توجه ډېره مننه